الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن حديث كتاب الله فإن حديث الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثتها فكل محدثة ضلالة وكل بدعة ضلالة أو كما قال عليه الصلاة والسلام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله خالقنا العلي العظيم وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد سنادي فاكر دقالة سي الله جل جلاله عمنا والو فالقرآن عظيم فاكر والمهل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إيه خلقوا وإيه الدنيا خلقوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول تاسي إطاعتك إلى الله جل جلاله أو إطاعتك إلى النبي عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام تسجل الدنيا تعالى نو خلق تیویل چه خلق زرا غلم دی دنیا تا الله جل جلاله وما ته اسلام را کړی او دین را کړی ته هغه اسلام دی بیا الله جل جلاله دا اسلام په پنځه بنیاد په پنځه اقسام کې شری دا هغه پنځه بنیادو سلور بنا سلور شاخنا سلور مقدران دا الحمدلله تیرسل یو کلمه مبارکه د چار انسان به اسلام ته داخلو څخه مخه کلمه به چې لا اله الا الله محمد رسول الله ولی نبی علیه الصلاۃ والسلام پر آج سپور یا پر وش سپور پر کومه خوا به د سفر کولې بیا بیا قوم یو کله یو قبیله یو خلق دا به ولدل بیا به ورځکه چې خلکو خلقوا واوري قولوا لا اله الا الله تفلحون تاسي كلمات بما الله جل جلاله دوم الله جل جلاله وانسان ته پنځه وخت منځ کړي چې سچ نبی عليه الصلاه والسلام شوی معراج خو افسري نو الله جل جلاله ته فرمایل چې تسچ اسما او ما بندگان تورلې کاغور ته چې الله جل جلاله تورلې داغه خورانه او چیش تر تر په تو په کتاب ته چلمو الحمد لله منظم آباد ترين انسان ته الله جل جلاله خاص کرد نبی علیه الصلاة والسلام امت ته الله جل جلاله له دو بنا دو بار بیا الله جل جلاله روزه مبارک کړو روزه مبارک دام الحمد لله ته رسول بیا د روزه سچم انسان ته درې بنا ده دغه درې اقسام پر ځان کې ژوندۍ کړ
بیا څلورم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ای خلکو بني الاسلام علی 5 ادوار. دا پنځه اقسام، پنځم څلورم اقسام په دغه کې په دا درې بعد هغه دا دی چې تاسې اوس روژه مبارکه وینوله، لمونځ مو وکړئ، کلمه مو وویلې، روژه مبارکه مو وینوله، اوس نو راشئ صدقې وکړئ، زکات وکړئ. زکات دا د الله جل جلاله د څلورم له بنا د اسلام. پنځم شی هغه اوس وخت راسو، د پنځم شی اوس وخت را روان، اوس یې وخت پر کېدل هغه الله جل جلاله نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي هغه حج مبارک. محترمو دوستانو، الله جل جلاله دا حج مبارک دا یو جلا یو قسم عبادت دی، د ده لپاره وخت مختص دی. الله جل جلاله په قرآن پاک کې فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن اشهر معلومات الحج اشهر معلومات. د حج شپې د حج میاشتې الله جل جلاله په قرآن پاک کې فرمایي وایي دا ما معلوم کړي. نو د پنځم عبادت وخت دا الله جل جلاله معلوم کړي. بل الله جل جلاله فرمایي د پنځم عبادت ځای مقام دا هم الله جل جلاله معلوم کړي چې هغه بیت الله شریف ده. اور اوس محترمو دوستانو د دغه شو وخت راغلی چې پنځم شی به انسان په ځان کې څنګه راولي. اوس نن علما کرام فرمایي، مفسرین محدثین فرمایي چې انسانان دپاره الله جل جلاله دا عبادت په دوه قسمه راوړي، یو بدني بل مالي. بدني و دغه وایي چې انسان په نفل باندې ودرېږي، صرف نفل وکړي، صرف بدن کې ستړی کړي. یو مالي راځي چې صرف مالي وي، چې انسان په مال باندې د الله عبادت وکړي، د خپل مال زکات وبس، خیرات وکړه، صدقه وکړه، د مدرسې د مسجد د امام او د مقتدیانو د غریبانو مسکینانو خصوصا بالخصوص خپل همسایه غریب د خیال وسات. نو بیا الله جل جلاله فرمایي چې اوس انسانانو راسي په دغه حج کې وګورئ. حج دا الله جل جلاله مالي عبادت هم کړی، بدني عبادت هم کړی. کلمه صرف بدني عبادت دی، منځ صرف بدني عبادت دی، روزه مبارکه صرف بدني عبادت دی. بیا څلورم شی دا بیا صرف مالي عبادت دی چې هغه صدقه او خیرات دی. او حج مبارک دا الله جل جلاله بدني او مالي دواړه کړی دی چې په دغه کې د انسان وخت هم لګېږي، په دغه کې انسان بدن هم لګېږي، په دغه کې د انسان مال هم لګېږي. اوس محترم دوستان، هغه خلک و دا حج هم د هر چا لپاره جلا احکام دی. عربو دپاره جلا دي، زموږ دپاره جلا دي. لکه څنګه ما خلک هلته بیت الله شریف کې دننه اوسېږي، په هغو خلکو حج فرض دی که غریبو که موړو، ولې ورسېدلی چې په وسې پرده. بل انسان لرې دی لکه ما او تا، په ما او تا به څنګه کوي؟ علما کرام فرمایي وایي دا انسان به ځان ته ګوري، خپل مال ته به ګوري. اول وځان ته به دغه ګوري زه لیونی نه یم، روغ یم، سلامت یم، سم سړی یم. دوم بیماره نه یم، صحتمند یم، لمونځ کوم، عبادت کولی شم، سفر کولی شم. او بل دا انسان به درېیم به دغه شي ته ګوري چې زه چې څټ یم لاړ شم چې څو شپې په بیت الله شریف کې تېروم، کم از کم زما دومره مال جایداد پاتې شي پر کور باندې، که دا 40 شپې که 45 شپې که 15 شپې دا زما اولاد بیا له لوږې له تندې لاس نه نیسي. زما اولاد، زما کور ودانه، زما بیبي، زما مورجانه دا د بل کور ته په کرجنه نه شي. دا نمونه نه دی چې ته خپل کور ټول خلک غر که تباه برباد یې کړه او ته لاړ د الله احکام پرې کوه. او اوس علما کرام فرمایي اوس نن سبا حالاتو کې واچ وایي دا رقم ده لکه د صالح علیه السلام د قوم اخوا ستې قوم وځان ته مسلې ډېرولې. د صالح علیه السلام د خبر باندې شته نه کوله، نو رنګ به تورې، نو به سپینې، نو به جګې، نو به فلانۍ، نو به فلانۍ، هغه به الله ته ګرانوله. نن سبا خلک هم دغه کوي، وځان ته ګران کړي عبادت. یو په تر اوسه پورې دا 4 کاله 5 کاله حج بیت الله شریف بند ولري. علما کرام په دغه خبره قسم خوړل وایي هی خلکو تاسو دا مو وایي دا د الله یو کرونا، یو مداله، یو عذاب، یو آفت، یو مصیبت راغلی. وایي دا الله جل جلاله موږ تاسو ناراض شوي بیت الله شریف پرې بند کړه. ولې؟
علما کرام فرمایي وایي چې کوم انسان دا وایي چې دغه مسجد کې لمونځ نه کوم